زمارونو په دنیا کې د انسان د دې ژوند معراج د ټولو نه لویه کارنامه او د انسان د پاره د ټولو نه لوی عزت کامیابی خوشحالی هغه دا ده چې د انسان د خپل رب د الله جل جلاله عما نواله سره تعلق جوړ شي انسان الله پاک او پیجنی حدیث قدسی دے اللہ پاک فرمائی اطلبنی تجدنی اے زما بندہ پا ما پس روزا ما طلب کا تجدنی نزب ما ببیا منزے فإن وجدتنی وجدت کل شئی بندک زد بیا منتما نو ہر سد بیا منتل اگر چتا پا بدن باندے بربن والے نہیں اگر چتا پا تالو باندے تگے او د وچ تالو والا ول نه په خېټه باندې وګي په سر باندې سرتور په خپو باندې خپيبلا او د عزت په اعتبار سره په دنیا کې سوکتا تا د انسان په نظر باندې نه ګوري اسیو د غوخي او بوټه دی غني عزت دی نه د خلکو په نظر کې خو بندا چې زما سره د تعلق ته او ما پیجنې او زستایما نو دا ارس بیاستا ٹک تا چتا دا دیزے گدائے خدا آغاز شاہ دا دیزے فقیری خدا آغاز امیری دا دیزے بطنا کام گنل شے خدا آغاز کامیاب بندے ذکر دا اللہ سر دے تعلق برابر دے نو عزت مندو دا لوی کارنامه دا چې د چا د الله سره تعلق جوړ شي و ان فتنی او کو زدن ورک شما نفاتک کل شی بندا بیا ارسستان ورک شو بیا کو دا دنیا ټول استاشي د فرعون پشان ملکی بادشاہ شي د نمرود پشان آفاقی بادشاہ شي د حامان پشان وزارتونه په سر کې دي او د شداد پشان سره او سپین او ملغلره او خزانه راجمه کې خو چې زدن ورک شما نو چې الله د سره مل نوی رحمانا کلخکر در سروی یک تنہائی بیا ناکامی دا دی مرگ پوری دا الگ شان زندگی دا پا دیکھے با ٹک تا سر دا دنیا سامانو نہیں خدا مرگ سر دے ہر سا ختم تش تور پاتے شوی اسم دا سر نشتا زکا چے زد سر نہیں او بیا اللہ پاک فرمائی وَأَنَا خَيْرُ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ اے بندہ زتال دا ارسن خیمہ تب ویگی نی زما خزما لخدا خو په قیامت دته یو نیکیو غوختا نه دل درکې تب وی زما پلار زما د پاره ډیر خره کو یو نیکی دته غوختا نه درکې تب وی زما مور زما سره ډیر مینه کوي کو یو نیکی دته غوختا نه درکې ټیک ته د دوی خپل حقوق دي خو چې زده سره نه منو اسم د سر نشته او دا حقیقت ته عزتمندو الله هر څه دی او دا الله نه بغیر دا هر څه اسم نه دی اگر تبلیغ والے او مثال ورکی وی لکا ډیر انسی چې ولیکي خو چې ضرب ولا په صفر کې ورکی نو جواب به صفر راځي د دنیا د ټولو شیزونو هغه انتها ضرب صفر دی او دنیا ټول شیزونه فانی دي او په صفر کې ولا ضرب چا ور کړي الله ور کړي په کوم ځای کې قران پاک کې کوم سپاره کې وښتمه سپاره کې په کوم یو سورت کې سورت رحمان کې سوی الله پاک کل من علیها فان دنیا کې چې څه شی دي دا فانی دي دا ختم دي او په آخرت کې چې دا الله سره څه شی دي هغه باقی دي ما عندکم ينفد وما عند الله باق دا الله سره تعلق پس جوړیږي عزت مند هغه یو لار د څه نه دا چې ګینه د بنگلینا درګې ته وته دا چې ال تورسنو د غرنا اغاړه دا الله پاک لوی ذات ته ملاو شو سره بلکې دا الله سره چې تعلق جوړیږي دا د ژوند ترتیب او طریقه غواړي پخپلو کتو کې پخپلو ویلو کې پخپلو نیولو کې پخپلو تلو راتلو کې پخپلو خوړلو پسکلو کې پخپل تعلقاتو کې په گاوند کې په رشتہ داري کې په اغستو کې په خرڅولو کې په نکاح کې په مرګ کې په ژوند کې په خوشحالي کې په غریبۍ کې په مالداري کې په غمونو کې د ژوند په مختلفو اطرافو کې او په مختلفو حالاتو کې با د چا طریقې اختیارې نو عزتمند چې د الله حکم او د الله د حبیب او د محبوب علیہ السلام طریقه اختیار کې نو دی باندې د الله سره تعلق جوړي
او چې دین خلاف لاړې نو بیا د الله سره تعلق خرابېږي او چې د الله سره تعلق خراب شي عزتمند د ټول کائنات بیا د سړي دشمن کېږي